नारे रिसालत, साहिबान मुबारकान। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तंजीम नौजवानान अहले सुन्नत बादीज़ई सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। यौजना यमा महबूबा तू जिहान पता मयंदे। यौजना यमा महबूबा तू जिहान पता मयंदे। दुमरख को ले जाना चे सुबहान पता मयंदे। यौजना यमा महबूबा तू जिहान पता मयंदे। यौजना यमा महबूबा तू जिहान पता मयंदे। कहा जरा दिखा शजर दी कमल का जिनो इंसान दिया। कहा जरा दिखा शजर दी कमल का जिनो इंसान दी। कमल का जिनो इंसान दी। लाज़मा कहूँ तावारी आसमान पता मयंदे। दुमरख को ले चे सुबहान पता मयंदे। यौजना यमा महबूबा तू जिहान पता मयंदे। यौजना यमा महबूबा तू जिहान पता मयंदे। दुमरख को ले जाना चे सुबहान पता मयंदे। यौजना यमा महबूबा तू जिहान पता मयंदे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। साहिबान मुबारकान, तंजीम अहले सुन्नत बादीज़ई। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यौजना यमा महबूबा तू जिहान पता मयंदे। दुमरख को ले जाना चे सुबहान पता मयंदे। यौजना यमा महबूबा तू जिहान पता मयंदे। यौजना यमा महबूबा तू जिहान दौमर दजड़ा करारा
صدیق دزړه ټکورا د صدیق دزړه ټکورا پاکلی پتا مین دے هم عثمان پتا مین دے پاکلی پتا مین دے هم عثمان پتا مین دے دمرخ کو لے جانانا چی سبحان پتا مین دے یو زنا یما محبوبا ټول جهان پتا مین دے یو زنا یما محبوبا ټول جهان پتا مین دے یا رسول اللہ جزاکم اللہ تاسو جذبات ہوتا دیر دیر سلام اللہ جل مجدہ کرے زمین استاسو قدمنا دہاغا عزیز ورد قیامت ورد لیکے چلا شوار چاہی او اللہ جل مجدہ دی نظیر معشوانو فبرکت سرا دو گستاخانو گل اورانا کی او اللہ جل مجدہ نو حضور محمد رسول اللہ عاشقان اللہ کامیابی ورکی دیر ادب و احترام سرکیر انشاءاللہ العزیز ناز شریف تلاوت وغیرہ وکی مختصر خبریں او بیا بدعا کو پر امن طریقی سر و بیا رسختی کو زه دی پروگرام باقاعده آغاز کول غواړم دا الله تعالی د مقدس کلام د پاکو آیاتونو نه قاری عبدالباسط صاحب درخواست کوم چې هغې د الله د کلام نه یو څو آیتونه تلاوت کړي تاسو خواره واره کېږئ ما چې څومره مخې ته راتلی شئ نو په ځای ځای باندې کښېنئ لږ د حضور صلی الله علیه وسلم د عصمت دپاره لږ تکلیف په ځان باندې تېر کړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ما شاء الله فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بارك الله فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاكم الله قال رحمة الله تعالى في رسول الله ناصر القرآن صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله
صلاة سلام صلاة سلام دیوی تل تل پتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پاک اللہ ملائک تل درود و سلام وَإِتَابًا دِيَانًا بِخَيْرُ الْأَنَامِ وَإِتَابًا دِيَانًا بِخَيْرُ الْأَنَامِ یا کبھی بندگانوں تامر پدا یا کبھی بندگانوں تامر پدا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاة و سلام دین تل تل پتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا علماء کرام درخواست کوم چې یو 5 منٹ کې خپل معافی ضمیر اظهار وکړي ان شاء الله عز وجل بیا اختتامی دعا کو ز خپل رور جناب مولانا قاری ارشد الله صاحب درخواست کوم چې راشي مختصر وخت خپل خطابي حامدا و مصلیا اما بعد ټول میرا محبت سره درود شریف وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محترم نن دغه احتجاج چې څه دپاره دی هغه تاسو ټولو ته معلوم دی موږ به صرف دومره ووایو چې چا د پیغمبر علیه السلام په نامه باندې غیرت کړی دی د هغه مقام او مرتبه الله پاک اوچته کړي او چې چا دوی مبارکو ته د داسې شي نسبت کړی دی چې په هغې کې سپکوالی وي د چا مرتبه چې الله اوچته کا هغه مرتبه څوک نشي ښکته کولی خپل ځان یا په شرم شرمولی دی تاسو زه د یو کم دېرشمې سپارې یو څو آیتونه ورته وایم یو کس یو کافر ولید ابن مغیره نامه یې وه هغه صرف دومره وویل چې پیغمبر علیه السلام مجنون دی پیغمبر علیه السلام مجنون دی د دوی مبارکو ګستاخي یې وکړله تنقیس یې وکړه الله پاک آیتونه نازل کړه ولا تطع کل حلاف مهین د صرف یو نسبت وکړه پیغمبر علیه السلام ته چې مجنون دی الله پاک د ده 9 بد صفتونه په قرآن پاک کې بیان کړه اول حلاف ډېر قسم خوړونکی دی مهین خپله باندې رسیده دی بیا پسې حماس عیب لټونکی دی کنزل کوونکی دی مشاء بنمیم په تګ راتګ کې چغلي کا دا یې بد صفتونه دي بل عتل بد اخلاقه دی اته صفتونه یې بد چې کله الله پاک بیان کړه حلاف مهین حماس مشاء بنمیم مناع للخیر نیکی نه خلق منع کوي معتد حد نه تجاوز کوونکی دی اثیم ډېر لوی ګناهګار دی عتل بد اخلاق دی اوس دا اته صفتونه الله پاک ته پیغمبر علیه السلام دومره ګران دی دې نه مخکې شرک شوی دی غټ غټ کافران مشرکان دله نور هم تېر شوي دي
چا په باره کې الله پاک دومره سخترین کلام نه دی نازل کړی اته دا بد صفتونه خو واورئ دا نهم نمبر دې ته سړی سوچ وکړه عقل یې حیران شي چې دا کلام د الله پاک په کومه په څومره سخترینه لهجه کې نازل شوی الله پاک فرمایي چا چې د ستا تنقیس وکړه تا ته یې مجرمین ویل ای پیغمبر علیه السلام اته دا بد صفتونه خو پکې شته بعد ذلک الزنیم وروستو د دې نه دی د زنا نه پیدا کړی شوی دی ستا ته مجنون ونه ویل د خپلې حیا نه یې پرده اوچته کړه خپله بې حیایي یې ښکاره شوه د ګستاخ رسول مولوي صاحب مبارک تاسو ته ناره وویله سر تن سجوده دا صرف د زموږ ناره نه دا ناره د صحابهو ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه روان دی د یهودیانو په عبادتخانه تېرېږي فنحاس عالم هغه وایي الله فقیر دی الله فقیر دی نعوذ بالله د یهودیانو عالم دی په دغه وخت کې جنگ بندي ده ابوبکر صدیق ورته فرمایي که دا جنگ بندي نه وای خلکو بیا دا نه ویلی چې د پیغمبر علیه السلام صحابه واده خلاف دي دا یې لوی ملګری دی لوی واده خلاف خدا دی که واده هم نه وای سره په جنگ بندۍ باندې اوس به نه سر کټ کړی وای خو یو ساپېړې ورله ورکړه ابوبکر صدیق دا ښکاره کړه چې څوک د الله ګستاخي وکړه د هغه سزا سر تن سجوده ورته ویې فرمایل خو نن ځکه بد شوي چې بیا به خلک وایي مسلمانان واده خلاف دي دا اوس پیغمبر علیه السلام ته الله پاک څه فرمایي ثم دنا فتدلى بیا الله ښه نږدې شو پیغمبر علیه السلام ته فتدلى پس ښه نږدې شو وکان قاب قوسین او ادنی پس شلو په اندازه د دوو قوسینو یا په اندازه د دوو ګزونو قوس لیندې ته د لیندې یو سر نه بل سر پورې اندازه او ادنا بلکې ښه نږدې شو علما لیکي الله پاک خو د ځای نه پاک دی دلته څه مطلب وایي دلته الله خلکو ته ښکاره کړې دا خبره چې پیغمبر علیه السلام ته زه دومره نږدې یم دی زما ته دومره نږدې دی چې زما او د ده معامله یوه ده زما او د پیغمبر علیه السلام معامله یوه ده که د ده تابعداري مو کړه د زما تابعداري د ده بیعت د زما بیعت د ده رضا د زما رضا د ده اطاعت د زما اطاعت که دوی ته هم په سپکه باندې وکاته دا داسې لږه زما ته هم چې په سپکه باندې وکاته او اوس چې الله ته په سپکه وګوري ابوبکر صدیق څه فرمایي سر تر کټ کړه عمر فاروق څه فرمایي یو منافق دی یو یهودي دی دواړو فیصله راوړه پیغمبر علیه السلام ته دی مبارک فیصله کړه د یهودي په باره کې ځکه په دغه وخت کې دی په حقه منافق په ظاهر ځان مسلمان ښکاره کړی وایي راځه زه عمر فاروق له کیدی شي دی صحیح فیصله وکړه پیغمبر علیه السلام به خطا شوی عمر فاروق له چې لاړل عمر فاروق ورته فرمایي خبره همداسې ده او همداسې ده زه کور ته ځم راځم فیصله کړم کله چې عمر فاروق راووت تورې راواخیسته سر یې تر کټ کړ او بیا یې داسې ورته ویل چې هکذا عقدي لما لم يرضي بقضاء الله وبقضاء رسول الله څوک چې د الله او د رسول په فیصله باندې راځي نه د هغو خلکو په باره کې د عمر فیصله دغسې خلکو ته دا ښکاره کړه د صرف قول د پیغمبر علیه السلام ذات هم نه قول ته ورله غلط نسبت وکړه کیدی شي دا قول یې ختم عمر فاروق تر سر کټ کړه فیصله راځي دربار رسالت له وارثان دیت غواړي یا قصاص غواړي الله پاک جبریل علیه السلام نازل کې تفسیر قرطبي لیکلي چې الله پاک دا فرمایي چې نن عمر فاروق د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستلی او د هغو ورځې نه به دی مبارک په فاروق باندې یادېده موږ دا نه وایو دا هر چاته معلومه ده چې د ګستاخ رسول سزا دا سر تن سجوده صرف دا مطالبه کو حکومت نه چې کومه فیصله تاسو کړې په دغه فیصله باندې نظر ثاني وکړئ په ورځ د قیامت به ټول الله ته مخامخ کېږئ دا غریب عوام د دوی سترګې مه پټوئ د دوی په ښکاره سترګو کې په ویښه باندې دوی نه اوده مه جوړوئ ځکه 9 کاله چې په 2009 کې گرفتاره شوه په 2014 کې 500 اډر پې وختلو او په 2018 کې واپس رها کېږي خامخا په دې کې څه شته غور وکړئ د الله نه ویریږئ که عوام تاسو ته څه ونه وایي تاسو خو به عوام ته ضرر رسولی شئ الله ته مخامخ کېدل دي د هغې نه ویریږئ وما توفیق الا بالله مولانا نذیر محمد صاحب د خپل خطاب تاسو ته خپل ما فی الضمیر اظهار به وفرمایي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا صدق الله خالقنا العظيم درود شريف يا الله صلى الله عليه وسلم حاضرین محترم
نن د عظیم احتجاج د مسلمانانو مشرانو سپینګیرو ځوانانو الله جل مجده دی په خپل دربار مقدس کې قبول او منظور دي. حاضرینو د حضور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت او ناموس دا رب جل جلاله ته ډېر ګران دی، رب جل جلاله ته ډېر محبوب دی. حاضرینو رب جل جلاله ستاسو زمون مسلمانانو دا عظیم بدلونه دا عظیم زندگی د خپل محبوب نه قرباني الله جل مجده سره زمونږ او ستاسو د بدن زمونږ او ستاسو د صحت زمونږ او ستاسو د وینې ډېر عظیم قدر دی، ډېر لویه رب جل جلاله سره ډېر لوی عزت دی. ځکه مسلمان چې کله بیماری او روژه نشي دی رب جل جلاله ور د خپل فرض معطل کوي. روژه منیسا ستا د بدن او صحت ستا د وینې ما سره ډېر قدر دی. کله چې مسلمان مونځ فرض دی مونځ کې قیام فرض دی رب جل جلاله فرمایي چې تو کله بیمار وې ته ودرېدلی نشي ستا د صحت ما سره ډېر قدر دی دا قیام مه کوه خپل فرض مې درته معطل کړه ستا د وینې ما سره قیمت دی ستا د بدن او صحت ما سره ډېر عزت دی. یا الله جل جلاله په دې قیمتي بدن په قیمتي وینا په دې قیمتي زندګۍ به څه کوو رب جل جلاله فرمایي چې کله زما د محبوب او دغه د ده ناموس وخت راشي د ده عزت باندې حمله کېږي نو بیا الله جل مجده فرمایي چې ای مؤمنه ته چې کله د خپل ځان نه درته محبوب زما محبوب نشو ستا د مور او پلار نه درته محبوب نشو بیا مسلمان نشي جوړېدی اول نمبر به د خپل ځان زما په محبوب باندې قربانې. نو حاضرینو دا هغه موقع ده چې اوس راغلې ده الله جل مجده دې موږ او تاسو مسلمانانو ته د قربانۍ طاقت راکړي چې خپل محبوب باندې ځانونه قربان کړو. حاضرینو اللہ جل مجدہ قرآن مجید کی آیات مبارک نازل کو مومنانو با دا آیات مبارک غارائنا لفظ بے حضور تویلو چی اللہ جل جلالہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمور آیتو کا صحابہ با چکم خبر آواز پوینشو نو حضور تویلو رائنا یا رسول اللہ زمور آیتو کئی او دا خبر را دا پدویم زلو کئی مون پوینشو دا رائنا لفظ دا خیستا لفظ دے خود دی دو معنی یہودو تینا دا معنی خیستلا چه اے زمونگا گوارچی نعوذ باللہ او دا سی پس پک انداز سر و استعمالولا معنی حغم کے دلے شوا نو رب جل جلالہ دا خپل محبوب دا ناموس عزت و ساتلو دا ناموس بچکول و ساتل حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ دیوزے کے ولارو او دغه یهودو راینا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا استعمالولو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ د یهودو په زبان باندې قادرو هغه علم ورته چې کله دا خبره یهودو نه اورېده چې راینا حضور ته دا لفظ استعمال کو نو سعد رضی اللہ عنہ ورته فرمایي چې عذاب الله اے دا الله دشمنانو پتا سو دی دا الله لعنتی خبردار وی کدینا بعد می درنا دا لفظ وریدو نو استاسو سرونه مدتن نو جدا کم چې زما محبوب تم بیا راینا لفظ ویلو نو رب جل جلاله آیات مبارک نازل کو چې مومنانو دراینا معنا سمدا خو چې زما د محبوب ګستاخی ته لار دی خلقو ته ملاویږي دا سم لفظ پرېږدئ وقولوا انظرنا نن نبا زما محبوب ته وایي چې انظرنا چې د دې منافقانو د ګستاخۍ لار بند شي. حاضرینو د حضور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت خبره ده پکار دا چې مسلمانان ټول یو موټی شي مسلمانان د دې خبرې تپوس وکړي او تاسو وګورئ دا څه وړه معامله نه ده ډېره غټه معامله ده دا هغه معامله ده چې سلمان تاثیر په دې کې لاړو هغه ناموسي رسالت شهید ممتاز قادری په دې کې شهادت جامدان نوش کو همدغه رنګ څومره مسلمانان په دې کې وفات شو زموږ عدالتونو ته ججانو صاحبانو ته دا درخواست دی که شل ظلم
تاسو وایي چې دا زنانه پاکه ده خو تاسو د خپل عوامو د خپلو مسلمانانو د خپل ملک خیال وساتئ. بعضې وخت کې سړی د لږ د ډېر شر د بندولو دپاره هغه لږ هغه حق فیصله هم لږه معطل کولی شي. حاضرینو په کار دا وه چې د خپلو عوامو د خپل ځمکې د خپل ملک پاکستان د بچاو دپاره د جج دا فیصله کړې وې که یو زنانه یو عیسایونه ختم شي خو زمونږ ناموس رسالت ته نقصان ونه رسي، زمونږ ملک ته نقصان ونه رسي، زمونږ عوامو مسلمانانو ته نقصان ونه رسي. دله داسې فیصله پکار وه. اوس هم موږ دوی ته دا درخواست کوو چې په دې فیصله باندې نظرثاني وکړه. د دې مؤمنانو دې زړونو ته وګوره، د دې مسلمانانو دې پاکې خاورې ته وګوره چې دې باندې نور فساد زیات نه شي او زر در زر دا فیصله ختمه شي. حاضرینو الله جل مجده سره زما کامل ایمان نصیب کړه. تاسو ته دا درخواست دی چې هر ځای مظاهرې پرامن اوسېږئ، ځکه اسلام نه اجازت نه ورکوي چې ته د چا ګاډۍ وسوځوه، اسلام د چا د وینې اجازت نه ورکوي. تاسو د ثواب دپاره به راشئ، په آزاد ځان ګرفتار کوي. حاضرینو همیشه دپاره پرامن اوسېږئ، همیشه دپاره په خپل محبوب باندې ځان قربان کوئ او صحیح شک ځان کې راولئ. هغه د ټوکو د منافقت والی شک مه کوئ. الله جل مجده دې زمونږ او ستاسو د مسلمانانو دا لږ تکلیف په ډېر څه باندې قبول کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. زمادير محترمو دري كليو دالاكي معززين مسلمانانو دنورو اطرافنا راتلونكو خلقو او زما مشرانو کشرانو الله مسر زما کامل ایمان نصیب کا. انشاءاللہ 15 منټه کې تاسو ته زه مدعا بیانوم څه دپاره چې موږ راوتلي یو. مسلمانانو ورونو دا خبره ذهن کې وساتئ چې موږ اول مسلمانان یو با پاکستانان یو. موږ دپاره هر شی اول اسلام دی. موږ د پیغمبر اسلام کلمه ویلې ده، موږ د چا د دنیا د لیډر کلمه نه ده ویلې. او بیا د نن نه 9 کاله مخکې یو ښځه راباسۍ ده او هغه آسیه نومې دی، آسیه مسیح عیسیانه ده. خدای دې په دې کې چنجیو کې امین پې ووایي. دا آسیه مسیح د یو غریبي کورنۍ ښځه وه او په خپل مزدورۍ باندې په پټو کې کار کول او نورې مسلمانانې زنانه وې. دا ډېره معمولي خبره باندې ډېره یو مسلمانې زنانه ګیلاس کې اوبه وڅښلې نو هغې بیا هغه ګیلاس نه استعمالولو نو دې حضور صلی الله علیه وسلم ته کنځلو کړه اعوذ بالله. او بیا دا وړه خبره نه ده که دا تاسو څنګه مونږ حاکمان ورته په کوم نظر ګوري، داسې نه ده. که د ایمان په نظر ورته وکړه دا ډېره غټه خبره ده. د نبی علیه السلام د ناموس او د عزت نه موږ ته یو شی مخلوق نشته. ځکه وایي یار مې ګران دی د ادي او د بابا نه. موږ دا ملک چې حاصل شوی دی نو په بنیاد د لا اله الا الله محمد رسول الله. موږ دا ملک آزاد شوی دی په دو قومي نظریه باندې، د اسلام په نظریه. که اسلام نه منځ نه وباسي بیا ولې زه جدا کېدم. په انډیا کې هسپتالونه شته، سکولونه شته، روډونه شته، ګاډي شته، هر څه میلاویږي، شاید دې ځای نه بخي. دا د اسلام په بنیاد باندې. نو چې کوم ملک کې د پیغمبر اسلام ګستاخي کېږي او هغه ګستاخانو ته تحفظ ورکوي، دا ملک به زه څه کما، دا حکومت او عدالت به زه څه کما. زموږ د اهل سنت و جماعت علماو همیشه تاسو ته د امن درس درکړی وی چې قانون به په لاس کې نه لئ. د اسلامي قانون حفاظت زما فریضه ده، د پاکستان د آئین حفاظت دا زما فریضه ده.
خو د پاکستان په آئین را سره فیصله وکړه، د پاکستان په قانون را سره فیصله وکړه، د پاکستان آرټیکل 255 سی باندې فیصله وکړه، د پاکستان په آئین کې په قانون کې هم دا لیکلي چې پاکستان کې د ګستاخي رسول سزا هغه به د سر به د تن نه جدا وي. د هغه لپاره پرسي ده په هغې را سره عمل وکړه. 9 کاله مخکې دا زنانه ګرفتاره کړه او دومره مضبوط کیس به کله هم د پاکستان په تاریخ کې نه راغلی او دومره غلطه فیصله به کله هم د پاکستان په تاریخ کې نه شوي لکه دې جج چې وکړه ځان نه هیرو جوړ کړی و، ځان نه بدماش جوړ کړی و. تا دې ورځې دپاره بدماشیانې کولې، تا دې ورځې دپاره ځان نه هیرو جوړولو، تا دې ورځې دپاره په خلکو باندې لاسونه اچول، تا دې ورځې دپاره په هره خبره باندې څه موټو ایکشن یې اخیستلې، ځان نه بادماش جوړ کړو. هغه زنانه چې هغې باندې سیشن کوټ هم د مرګ سزا وخېږوله، هغه زنانه چې هغه هغې باندې های کوټ هم د مرګ سزا وخېږوله، هغه کیس چې تا د سپریم کوټ ته راغی تا یو ځل واپس هم که بیا دې ورځې له تا ساتلی او تا بری که نو زه خو ټیک ده زما لاس تا ګریوان ته نه به در رسي، د الله د قدرت نه به چېرته خلاصېږي، د الله د عذاب نه به چېرته خلاصېږي، د الله تبارک وتعالی د قهر نه به چېرته پټ شي، نه خو د دنیا نه وتی شي نه د الله د خدای نه وتی شي. تا سره د خپل ضد غم دی، دغسې سیټونه به زه د نبي علیه السلام د خور نه قربان کړمه، دغسې لیډران داسې حکومتونه داسې عدالتونه به زه د نبي علیه السلام د اسپې د هغې مبارکو د اسپې د خپو د خاورې نه قربان کړمه. دا د ایمان خبره ده. مونږ الحمدلله مسلمانان یو. ما دپاره د هر څه نه اول د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت دی، د هغې مبارکو ناموس دی، وروستو بیا زما ملک دی، وروستو بیا زما عدالت دی. ما ټول عمر خپلو عوامو ته ویلي چې قانون به لاس کې نه هلی، قانون باندې به عمل کوو، خو ته په خپله باندې خلکو ته دا دعوت ورکړې چې راشه دا قانون په لاس کې واله. ای بېغیرته خلکو، ای بېغیرته مشرانو، ستاسو غوندې خلک چې راپاسي او ګستاخي رسول چې دی هغه ته رهایي ورکوي او هغه بری کوي، هغه بېګناه کوي، نو ممتاز قادري خو به پیدا کېږي که نه؟ زه نشم در رسېدی، خپل درپسې سکورټي ګارډ شاته ولاړ دی، دی به دې سبا په دې سر باندې ټوپک کېږي، دنیا به درنه خالي کړي. د دې وجې نه دا ګستاخه او دا د چل څخه یې خلکو ته لږ دعوت ته فکر در کوم، لږ ما ته غوږ شئ. نن سبا داسې دور دی چې څوک ګستاخي وکړي نو یورپ او امریکا ورله په غېږ کې دومره عزت ورکوي ته به وایي چې د دې د پلار بچی دی. سلمان تاثیر ګستاخي وکړه لاړه هغې ورله سره خطاب ورکړه، تسلیم نسرین ګستاخي وکړه لاړه هغې یې په غېږو کې ګرځوي. راشه نن سبا وګوره خلک په لندن پسې مړه کېږي، امریکې پسې مړه کېږي. یو سړی چې په اغلا ځي 10 لکه 15 لکه روپۍ ورکوي نو په اغلا ځي او ته خلکو ته څه تاثر ورکوي؟ داسې خلکو خو هغې عزت کوي. د نبي علیه السلام ګستاخي وکړي. اوس هم د یو خبر مطابق و اجاز راغلی دی په نورخان ایربیس کې ناست دی د دې لپاره که دا چا پرېښو برطانیي جاز را لېږلی یو نورخان ایرباس چې کوم ځای نه دې غله تښتوي، په کوم ځای کې دا لیډران غله تښتي کوم ځای نه، په هغه ځای کې وایي ناست دی. دې پسې جاز هم را لېږي، هلته ورله پور هم ورکوي، لایف ټایم صحت هم ورله ورکوي، تعلیم هم فري دی، ګاډی هم ورته فري دی. په غېږ کې زمونږ د سر ازغې ساتلې وي، د هغه ځای نه پې مونږ ته ټکونه راکوي. زمونږ عدالتونه او زمونږ حکومت ته اوس دا به که خلکو له ورکړي چې بیا به خلک بل کار نه کوي. نن دې دا بری که بیا به خلک د نبي علیه السلام ګستاخي کوي، لندن ویزې به ورته میلاویږي،